الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون د صورت د شورونا د عصمت د عفت د پاک دامنۍ د زنانو بحث را روان دی چې کوم سیزونه د زنانو عصمت عفت پاک دامنۍ ته نقصان رسی د هغې دپاره درې بابونه ذکر شول چې یو ته ویلی کېږي حد الزنا دویم ته ویلی کېږي حد القذف د کنځلو والا حد او دریم پکې ذکر شو کتاب اللعان د لعان بحث چې د حد القذف خلاصه داوا چې څوک یو پاک دامن زنانا د زنا په کنځلو سره اوولي نو دا یوازې تهمت لګول نه دي بلکې دی به اوس څلور ګواهان راولي چې دا څلور واړه به د ګواهانو په شرایطو پوره د ګواهۍ او ورسره به څلور واړه نارینه چې دغې ته حد القذف ویلی کېدو دې ننني آیتونو کریمو کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل بیبي طاهره صدیقه عائشہ امهات الام المؤمنین رضی الله عنها د هغې باندې د تهمت لګېدو د هغې ذکر دی عزتمندو دا بحث کول ډېر سخت معلومیږي یو نسبی موري او یو روحاني موري یو نسبی پلاری او یو روحانی پلاری که خپل مور نسبی مور داو داغی متعلق تهمت بحث ګران وی داغی د پاره صفائی پیش کول تم په سړی سخت او ګران لګي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زمون روحانی پلار دی د ټولو الحمدلله او عائشه بیبی رضی الله عنها دا زمونږه روحانی مور ده نو د دې متعلق بحث اوریدل بحث کول لږ به مشکل وي چې ما خو دومره ګرانه ګڼله ساره راسي د دې په مطالعه مازدیګر بیا اوس ماښام بیا اوس چې بند رانغی زه به د قرآن آیتونه خامخا تلاوت کام نو چې راتلم الله ګواه دی خپلې مور الحمدلله ژوندی ده نو هغې ته مې عرض وکړو درخواست مې ورته وکړو د دعا چې زه به نن د خپلې مور عایشې رضی الله عنها په حق کې چې کم دوه رکوګانې راغلي د هغې د صفایې هغه به تلاوت کام
لہذا ما ته دعا وکړه چرته زمانه بے ادبي ونشي، زما اوریدونکو په زړه کې چرته خیال را نشي، بے ځایه غلط د شیطان وسوسه را نشي. او بیا راغله د واقعي اوریدلو نه مخکې عائشه صدیقه رضی الله عنها عام خزنه ده، د دې بلا مناقب دي. مناقب د منقبت جمع ده او دا ویل کېږي هر هغه خصوصیت چې یو سړی ته حاصلي چې بل چا سره هغه نه. نو د عائشه رضی الله عنها تفسیر امام بغوی رحمه الله په بغوی شریف کې راغستی دي د دې مناقب، او نور هم د عائشه بیبي په مناقب باندې د احادیث او د سننو کتابونو چې کم ده هغه بابونه هم یخي دي، چې داغه خلاصه دا ده چې دا عام خزنه وا، دا چې د نبی له سلام په نکاح کې لا نه وراغلي. نو د دې تصویر جبريل امین علیه السلام د ریخم په کپڑا کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته راوړل چې ستا به آینده وخت کې دا بیبي وي. یا جبريل امین علیه السلام په خپل ورغوي کې د دې تصویر راوړل چې آینده به اے نبی علیہ السلام دا ستا بیبي وي. یعنی د عائشه بیبي نکاح د نبی علیہ السلام سره اسمانونو کې شوی دی. دویم منقبت دا دی چې نبی علیہ السلام دین مخ کې نه حلس بیبیانی چې په نکاح غستې وي ټولې کونډې وي، دا یو پکې دا چې دا باکیره وه، دین مخ کې د نورو خاوندانو سره ژوند نو تیر کړی، دا د دې په ډومبي ځل نکاح چې دا منقبت نورو بیبیانو د نبی علیہ السلام ته نه دی حاصل. دریم غټ منقبت دا دی چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتیږي، نو سر مبارک کم چې د وحی مرکز دی، سر مبارک کم چې زمونږ د اسلام مرکز دی، هغه د دې په غیږ کې و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه روح هغه پرواز کی او وصال داغي کیږي. نو د دې په غیږ کې سر مبارک پروت و. دغه وخت کې د دې بل منقبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوله مبارکه کې چې اخیرنۍ لاړې مبارکه پرتی وي د عائشه بیبي لاړې وي، او روایت راغستی دي چې نبی علیہ السلام د مسواک خواهش وکړو، عائشه بیبي ولا په خپل خوله کې مسواک پوس کو او حق مسواک نبی علیہ السلام لا په خوله مبارکه کې خودو، خو هغه لاړې پکې د عائشه بیبي شوي. بل منقبت د دې دار دا هغه بختوره بیبي ده زمونږ مور چې د دې د نبی علیہ السلام سره په یو صادر کې په یو بستر کې دا وجه په نبی علیہ السلام باندې به وحی راتله. او بل منقبت دا دی چې ګوره بیبیانې خو ټولې وي، حجرات مبارک هغه ډیر شی وو، خو د دې په حجره کې د دې په کوټګۍ کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه دفن دی، دا حجره مبارکه د دې وه. بل چې کم دی د بل نورو زنانو براعت د اسمان د طرف نه دی راغلی چې یاره دا په دې تهمت کې بری ده، په دې باندې دوه رکوګانې نازل دي چې دا منقبت د بل چا نشته. د نبی علیہ السلام د خلیفہ لور وه، او په حدیثو کې چې د دې نوم راغلی دی صدیقه، او دا هغه بیبي ده چې په دنیا کې د دې د مغفرت اعلان شوی، او دې ته په دنیا کې د رزق کریم د وعده اعلان شوی دی. په صحابه کرامو کې دا په فصاحت بلاغت یعنی چې دا دنه د دې پړ کې سدي ډېر په خپل الفاظو کې د ویلو ول الله طاقت او توفیق ورکړي چې دا زمونږ د امت فقیه ده. څومره مسائل چې به تپوسل کېدل د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د دې نه به تپوسلې شو. په یوسف علیه السلام باندې هم الزام د زنا لګېدلی و،
چې د اغیم براءت شوه دی په یو ماشوم سره چې موږ په سوره یوسف کې ویلو د مریم بیبي هم د زنا تهمت لګیدلې دی چې د اغیب براءت شوه او په یو د عیسی علی السلام چې د لا ماشوم دی او د مور غیږ کې دی چې د چې کم دی اعلان براءت کړو مقابله وکړه د عائشه رضی الله عنها سره نو د دې د براءت اعلان په یو ماشوم سره نه د نبی له صلوات و سلام په ذات سره نه په فرشتي سره نه بلکې د دې د براءت چې دا بری د تهمت نه اعلان په خپل الله رب العزت کړی دی او د قران مجید په یو آیت سره نه په دوو رکوګانو سره نو دا د دې لوی مناقب شول چې دا کله دا ټول مناقب په ذهن کې پراته نو عائشه صدیقه رضی الله عنها زمونږ مور او د ټولو مؤمنانو مور او کریم الله دې زمونږ د ټولو حشر د خپل مور عائشه صدیقه رضی الله عنها سره وکي او د دې محبت د دې وقعت د دې عزت د دې پاک دامنی الله رب العزت ته مونږ ته په خپلونو کې کینی نو اوس واقعي تبرا شو واقعا دي سی وشوا چې صحیحینو کوم روایت راغسته پشپګمه هجری کې یو غزوه شوې ده چې دوه نمونه دي غزوه بنی المستلق او یا غزوه مریسیه چې په دې کې د نبی له صلوات و سلام د معمول مطابق د ځان سره به یو بیبي اغستله چې د عائشه رضی الله عنها د نبی له صلوات و سلام سره په دغه سفر کې بختور شوه چې د نبی له صلوات و سلام سره سفر د غزوه بنی مستلق یا غزوه مریسی وشو چې کله نبی له سلام او صحابه د غزوې نه فارغ شول را روان دي نو د دې د خبر ډومبه ذکر کو د دې د سورلې بدا تنظیمو چې د دې د پاره با یو حودج تیار شوی په پښتو کې به مونږ وایو یو ډولۍ چې پاغي باندې به پردې را خوري وي او دا به پزمکه باندې پرته وا چې عائشه صدیقه رضی الله عنها په پکې کې ناستله صحابه کرام برالل دغه ډولۍ به په اوخ باندې وتړله په دغه طریقه باندې چې بکلا اوخ کې ناستلو نو دا ډولۍ به د پزمکه کې خودله چې دا غي نه پس په عائشه صدیقه رضی الله عنها د ډولۍ نه راوتله په منزلونو باندې کله با اغا سفر کولو کله به آرام کولو په دغه طریقه د دې د سورلې تنظیم شوی د شپې سفرو په یو ځای کې نبی له صلوات و سلام اغي را کوز دي او پزمکه باندې چې کم ده آرام کی د دغه شپې په اخر کې اعلان وشو چې نن شپه به کوچ کو او د شپې په اخر کې بر دې ځای نه وضو عائشه صدیقه رضی الله عنها ته قضای حاجت د پاره دا لګه اخوا زنګل طرف تلاړه چې خپل حاجت چې کم دی هغه پوره کی نو التتی خار ورتاو شو چې کم غاړې ته پروتو او ورک شو تی پاغي باندې ته ټیم ولګېدو چې واپس رااله حق تور شپه دله چې وای کتل قافله خو رخصت شوی دا ډیر او خيار وا چې کوزو په قافله پسې منډې وام نو زمانه بلار غلط شي اغي ته بم بیا ډیره پریشانی او ما ته بم پریشانی خو چې کله زماغه حودج اخو تشتلې ده صحابه کرامو د دې هغه حودج او هغه ډولې په وخ یخې ده خو د دې د جسم د سپکوالي د وجنه مخصوص کړم نه ده چې په دې کې څوک شته او په دې کې څوک نشته صحابه خوشاله دي عائشه صدیقه رضی الله عنها زموږ سره شته دي چې کله صحابه زماغه ډولې وګوري نبی رسول الله او زه پکې نیم دې منزل لبره پسې واپس راځي لہذا زره دې زینا په نظم په دغه باندې دا وا په دغه حالت بل طرف ته نبی رسول الله طریقه مبارکه دا وا چې کله به سفر کاو نو په خپل سفر کې به اخر ته یو صحابي دا متعین کړي او مقرر کړي
چې کله قافله د یو ځای نه پاسي او روانه شي نو ته بیا د ټولو په آخر کې هلته کې جان پړتال کوه ته ګرځه کېدای شي د چا نه څه قیمتي څه پاتې شوي نو هغه به راخلې لکه زمونږ تبلیغي مشران هم دغه طریقه خوښي چې یو مسجد نه بل مسجد ته جماعت هغه ځي نو یو تند ورې اخر کې پاتې کېږي ګوري به کو څه پاتې ځان سره به یې راواخلي چې د دغې دپاره نبی علیه الصلاة والسلام خپل مبارک صحابي چې دا په بدر په جنگ کې شریک شوی دا هغې وخت نه د نبی علیه السلام ملګری صفوان ابن المعطل رضی الله عنه دی مقرر کړی هغه ګرځېدو په دغه میدان کې چې ګوري چې یو سړی هغه ډډه لګولې ده او ډډه یې لګولې اوده دی نو راغی چې نږدې راغی پته ورته ولګېده چې دا خو زمونږ مور عایشه رضی الله عنها ده نو په چغه باندې وویل انا لله و انا الیه راجعون چې په دغه اواز سره عایشه صدیقه رضی الله عنها راویښه شوه دغه صحابي وتخپل اوخ کېناو عایشه صدیقه رضی الله عنها په هغې باندې سواره شوه او دغه صحابي په خپله باندې د اوخ موار ونیو او روان شو ای دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام قافلې ته ورسېدل په دې سفر کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ټولو جانونو یو بدبخته یو لعین عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر دا چې کم دی په دغه سفر کې شریکو چې کله صفوان رضی الله عنه او عایشه صدیقه رضی الله عنها په دې حالت ولیدل نو باس د زنا تهمت ولګاو نعوذ بالله من ذلک چې په دغه کې ساده صحابه کرام هغه هم د په خبرو کې رالل او د سره په دې تهمت کې سلګ برخه غي مواغسته چې په هغه صحابه کرامو کې مشهور شاعر حسان ابن ثابت رضی الله عنه دی او غریب نه غریب صحابي مستح رضی الله عنه دی او په زنانو کې وسره په الزام لګولو تهمت لګولو کې حمنه رضی الله عنها ده او یو ورس او دا الزام راوچت کړي دی دغه منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول قافله رااله مدینه منوره ته په مدینه منوره کې دا خلک چې کم دی د عبد الله ابن ابی ابن سلول ځان شاته کړي دی او خلکو لا لکه د شیطان په غوګونو کې دا خبره ورچی چې په دې سره ذات اقدس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپه شو او دا هغه اخیرنه غټ تکلیف ته چې کم کافرانو نبی علیہ السلام ته ورکاو بلا تکلیفونه په انبار کړیو او وسو د وصال وخت قریب د شپږم هجری ده لګو یو سو پشمار درې سالور کاله د نبی علیہ السلام پاتې دی په دنیا کې اخیرنه غټ داغ او داغه کوشش دی وکړو چې دا ډیر سخت تکلیفو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشہ بی بی حجری ترازی عائشہ رضی الله عنها خبرم لا نه ده بس د عائشہ رضی الله عنها نه حال احوال ته پوسی او بیا تیزی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د بخاری شریف روایت چې په دغه حالت باندې زو بیمار شوم چې نبی علیہ السلام هغه مینا هغه محبت کم چې زما سره وس نشته اخر څه شوی دی نو پدې باندې یو میاش پوره وتله چې د اسمان نو وحیم ناراضي چې د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها پاکي براءت اعلان وکي او صحابه ټول خپا نبی علیہ السلام به څومره ډیر خپاو او دغه منافق خوشاليږي نو پدې کې دا یو صحابي مستح رضی الله عنه د مور مستح دا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها خدمت پایکا نو په دغه وخت کې کورونو کې هغه د بیت الخلا د لیټرینګانو تنظیم نو زنانه به هم بارته وتلې نو یو شپه و پښپو کې
چې د مستح رضی الله عنها سره عائشه صدیقه رضی الله عنها د قضاء حاجت لپاره لاړه چې کله واپس راتلل د مستح رضی الله عنها ټکر وخوړه او په ټکرې خوړلو سره مستح خپل زوی ته خیرې وکړې عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته غوسه کیږي چې تا غته خیرې ولیکای اخو یو صحابي دی بل بدری دی په بدر کې شریک شوی او دوره نیک شریف بنی آدم او ته وته خیرې کوي نو مستح رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها ته ویل تا ته پته نشته چې څه کړی دي هغه خو پتا باندې الزام لګولې تهمت د باندې لګولې دی عائشه صدیقه رضی الله عنها میاش پس دقه خبر شو د دې نه مخکې نه خبر چې کله کور ته رااله نو به انتهایی ډیره چې کم دی هغه خپوا په سبا لای د نبی له صلوات و سلام نه می اجازه وغوښتلو چې زه د خپل پلار کړه زم او لاړم ابو بکر صدیق رضی الله عنه او داغه بیبي یعنی د عائشه بیبي مور اغه ته قصه وکړه چې دسی خبره ده چې پدې کې یو شپه دوش په عائشه صدیقه رضی الله عنها دسی وته چې ممکن ده چې د دې چې کم دی د ازړه بار تر اوزي د خفګان نه او دا په دې ځای وفات شي په درېمه ورځ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذکر تشریف راوړو او د عائشه صدیقه رضی الله عنها پلار او مور یعنی د نبی علیہ السلام سخر او خواخي او عائشه رضی الله عنها په خپل دا ناسو په یو ځای کې چې نبی علیہ السلام دیم تشریف کې خودو او عائشه صدیقه رضی الله عنها ته متوجه شو عائشه رضی الله عنها ستا باندې خلق الزام لګي نو کتب بری خو الله به وحی نازل کی او کتب بری نه نو الله رب العزت په دنیا کې د هر چا هر قسم ګناه معاف کی توبه وکاګه الله بستا ګناه معاف کی عائشه صدیقه رضی الله عنها وی دا خبره په ما دومره سخت ولګیدا چې د دې نمک کې خو ما جړل او اوس مسترګي و چې کړه سي شوي او د دې سترګو نه مې وخ کم نه راتله او پلار صاحب ته وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چې جواب ولا ورکا هغه وی چې زما جرأت نشته چې نبی رسول الله له جواب ورکم مور ته وی ته ولا جواب ورکا مور مې زم نشم کوله وی زما عمر کم ومو دا غي باوجود ما جواب ورکو هغه جواب داو چې یو پیران په ما الزام ولګیدو نو تاسو په زړونو کې هغه لزای ورکو نو چې تاسو په زړونو کې هغه الزام ځای کړی دی نو کو زو خپل صفائی بیانام نو د دې صفایده نشته او زب په دې وخت کې هغه وام کم چې یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام په پیراق کې خپل زامنو ته ویلو چې فصبر جمیل نو زب مو وام چې صبر جمیل صبر ډیر خده او دا قضای نه راپاسې د ملاړم ځان له په بستر باندې پرې وتم چې په دې کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی کیفیت تواری شول چې په سړځي په موسم کې د نبی رسول الله نه خوله مبارک روان شي هغه کیفیتو سړیر سات پس هغه کیفیت ختم شو او نبی رسول الله والسلام आवाज کو ابشری یا عائشہ اے عائشہ زیر قبول کا الله رب العزت ستا د پاکۍ ستا د براءت مبارک چې کوم دی قرآنی آیاتونه را لېږلي دي وزم مور او پلار راوستم چې د نبی له صلوات و سلام د هغه د نبی له سلام د پاره په اکرامن او احترامن ودرېګا وی ما دغه وخت کې وی چې زه د نبی له سلام یا د اچام شکریا نه دا کام زب صرف د خالق کائنات د الله رب العزت شکریا دا کام هغه زما صفائی بیان کړي چې دغه آیتونه کریمه دا تلاوت شول چې د دې نه پس یوازې د عائشه صدیقه رضی الله عنها براءت هغه ښکارا نه شو بلکې هغه درې صحابه ور سره دغه منافق دا اوس د قاعده مطابق د زنا تهمت لګولې او گواهان وسره سلور شته نه نو دی به کم ده هغه حد القذف اتیا کوړي به لګي په دی باندې اتیا کوړي ولګولې چې د دې اتیا کوړو نه پس دا درې پاخه صحابه مستح حسان ابن ثابت حمنا
رضی الله عنهم د دې په باره کې چې کوم دی د دې توبه قبول شوه او دا څنګه چې د نورو صحابو مقام دی اقا د دې مقام دی لکه عائشہ صدیقی رضی الله عنها با د حسان ابن ثابت رضی الله عنه ډیر احترام کاو او د احترام د پاره به دل زې جدا رغاو او دا ګوره شاعر رسول صلی الله علیه وسلم دی او ګوره دا په بدر کې د نبی له سلام سره جنگیدل او د دبه بیا ډیر خیال ساتو او دا غرنګي د نورو صحابه نو معنا دغه صحابهونه که غلطي شوی ده نو سزا یې خوړلې ده او الله یې د براءت اعلان داغي مر لګلې او دغه پاک صفا دي نو ما ته د جبه کولا اول څه قسم حق نشته چې یا موږ د حسان یا د حمنا یا د مستح رضی الله عنهم د دې سره پکې د یو سره دشمنی شروع کو لکه شیعاګان اگر اړم دي صرف پنځ تن پاک منی 15 صحابه او چې کم دی نور هیڅ څوک نه مني څوک مني نو عائشہ دا زینب منم فاطمه منم او حسنین منم او علی رضی الله عنهم دا 15 منم 5 تن پاک او دا نور چې سور دي 1,40,000 کم او بیش صحابه نو چې په مونږ کې ورته کنځلې کړي نو مونږ زمونږ نه دی شوی نعوذ بالله من ذلک مونږ د پاره ټول د سر تاجونه دي او د ټولو توبه قبول شوی ده او وکلا وعد الله الحسنى الله د هر صحابي سره د جنت وعده کړي چې په دې هر صحابي کې مستح رضی الله عنه هم ده حسان ابن ثابت رضی الله عنه هم ده حمنه رضی الله عنها هم ده لکه د مستح رضی الله عنه په باره کې اې د پدې رکوګانو کې آیت راځي هغه دا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې زه بدل نور صدقه نه ورکم د زما په لور تهمت لګولې قران آیت راځي ابوبکر صدیق قسم دې مات کا او د لور کړه کوا د دینه مطلب دا دی چې کله صحابو نه اجتهادي غلطي شوي دي نو صحابي محفوظ دي یا خو سزا په دنیا کې خوړلې او یا وت الله رب العزت په دنیا کې د مغفرت اعلان کړي دا غ بختور خلق ته نو پدې کې دا ډومبنه آیت کریمه داغي تلاوت دا دی چې ان الذين بیشک ها کسان جاءو بالافک چاغیرات لو وکړل بالافک په بهتان سره په دروغ سره په الزام د زنا لګولو سره عصبه دا یو جماعت وو چې کم از کم سلور کسان وپکې منکم استاسنا لا تحسبوه شرا لكم الله رب العزت فرمای تاسو ګمان مکوي په دغه بهتان لګیدو شر لکم چې دا تاسو د پاره شر دی بل هو خیر لکم بلکې دغه بهتان لګیدل تاسو د پاره خیر دی چې خیر پکې یو هغه تاسو صبر دی چې په صبر الله ډیر صبر کوي دویم خیر پکې هغه آینده د نبی له سلام امت ته د قیامت پورې راتلونکو ته تسلی ده چې کو په نبی له سلام په عائشہ بی دروغ بهتان لګیدل نو پتام لګیدل شي نو کو هغه صبر کړي نو تم صبر کوا تسلی ده پکې نبی له سلام ته او دریم د عائشہ صدیقی رضی الله عنها چې د نبی له سلام ډیر خوخه د هغه په باره کې دوه غټي رکوګانې دا به د قیامت تلاوت کیږي لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم د دې جز نمخ کې دای زدکو چې دغه درې وسلور واړو په جبه باندې بس الزام اړو لگاو نور صحابه زینې دي سیو چې هغه جبه خو بندې ساتلې خو پزړه کې ځان خوړو او پزړه کې وته وسوسه و چې دي سی بشوي او ډیر صحابه غټ جماعت د صحابه هغه خو چې کم دي هغه وی لکه عمر فاروق رضی الله عنه خو چې څنګه واوري دون وی هاذا بهتان عظیم دا لوی بهتان دی ها د ډیر صحابه اعلان وکړو چې دا لوی بهتان دی لکه په دغه روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور د دوو کسانو نه هغه مشوره غسته و د اسامه ابن زید رضی الله عنه نه د علی رضی الله عنه نه نو د اسامه ابن زید رضی الله عنه رائے دا و چې بالکل عائشه صفا ستر ده او دا دروغ دي علی رضی الله عنه رائے دا چې نبی علیہ السلام کوستا پړه کې شکی نو استاد پاره خزي ډېره
خو ته چې کم دی د دې په باره کې د بریری رضی الله عنها نه تپوس وکړه چې دا د دې خاص خادمه ده. د بریری رضی الله عنها نه تپوس وشو ستا د عایشې صدیقې رضی الله عنها په باره کې څه ګمان دی؟ هغې جواب ورکو زما ګمان دا دی چې زه په هغې کې دومره خاص قسم عیب نینم علاوه د یوې خبرې نه، هغه دا ده چې په دې باندې يیر غالب دي، ځان له به وړه واغږي او دا به لاړه شي اوده به شي، بیزه به راشي وړه به تې وخوري او دې ته به پته هم ونه لګي. لهذا دا چې کم دی په دې کې يیر ډیر دي. نو په دې د دې ټولو صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عایشې صدیقې رضی الله عنها براءت د هغې اعلان وکړو. نو صحابه په درې ډلو کې شول. درې هغه چې د منافق سره په برخه واغستله، نور باقي صحابه ځینې پکې داسې وو چې په زړه یې وسوسه واغستله، او دریم قسم صحابه هغه چې ډیر لوی جماعتو چې هغې اعلان وکړو عایشه بیبي کې مونږ څه قسمه بدي نه یو. نو الله اوس فرمایي چې لکل امرئ د پاره د هر سړي منهم د دینه مکتسبه هغه سزا به کم چې د کسب کړي وي من الاسم د ګناه نه. نو چا په ژبو ویلې او چا په زړه کې وسوسه راوستې، دا دواړه به الله رانیسي. نو دواړو بیا توبه وکړي، دواړو قسمو. او هر چې دغه کس ته د عبد الله ابن ابي ابن سلول د دې لپاره د آیت جدا جمله راځي والذي او هغه کس تولا کبره منهم له عذاب عظیم. هغه کس تولا چې د بار کړي دی کبره د دې د لوی بوج لومبه کې د الزام چاره او چت کړي منهم د دینه له عذاب عظیم، د دې لپاره لوی عذاب دی چې د دې واسي دا سزا نه ده، دا ګناه نه دی، بلکې دا لوی منافق دی. هر وخت کې د اسلام خلاف دی پاسېدل او هر وخت د اسلام خلاف د پټ پټ سازشونه کړي. نو دا تقریبا 2 رکوع دي. یو آیت کریمه بوایو دا غي مطابق اوس چونکې نن درس په دغه بنیاد باندې وګت شو چې په دې کې د بخاری شریف او د صحیحین او دغه اوږدو واقعاتو ان الذين جاءوا بالافك بشکا کسان چې راتله وکړل بالافك په دروغ سره. افک هغه دروغ ته وي چې حقیقت به الټه کی، د نیکوکار نه فاسق جوړ کی او د پاک نه بدنام جوړ کی. نو دا راتلی کړي په سخت دروغ سره. عصبه منکم دا جماعت ته، دا یو جماعت ته ستاسو نه ځکه وي چې درې پکې صحابه او یو پکې منافقو. لا تحسبوه شرا لكم ګمان مکوي تاسو په دې بهتان لګیدو شرا لكم چې دا شر د ستاسو د پاره، بلکې د سینه دا هو خیر لکم دا غوره د ستاسو د پاره، په دې کې ستاسو د پاره خیر دی. لکل امرئ منهم د پاره د هر سړي د دینه مکتسبه هغه سزا به کم چې د کسب کړي وي من الاثم د ګناه نه. والذي او هغه کس کم چې غټ منافق ته تولا کبره دو اوچت کو کبره د غلوی بوج لرا منهم د دینا له عذاب عظیم د پاره لوی عذاب دی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیه. کریم الله زمونږ هغه ایمان نصیب کې په کوم ایمان کې چې د صحابه کرامو قدر وی عزت وی، الله مون ټول صحابه کرامو قدر کون کې جوړ کې، الله دا ټول سره محبت کون کې جوړ کې. یا الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره چې کوم شی منسوب دی، الله د ټول سيزونو سره مونږ مینا عقیدت کون کې مونږ ته نصیب کې. کریم الله په دې قران مجید په دې تلاوت باندې یا الله د دې دا ثواب مونږ بخو ټول صحابه او ته، ټول انبیاء کرام او ته، نبی رسول الله ته، یا الله خصوصا عائشه صدیقه رضی الله عنها ته. کریم الله دا ثواب پورا غي ته ورسي. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. Gracias.